بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول په سټیج باندې ناست زموږ د قومي وطن پارټۍ مشر، د ټولو پښتنو مشر، زما ګران مشر جناب ملي رهبر عطاف خان شیربو، هغه سره د قومي وطن پارټۍ د صوبایي چیرمن نوجوان قیادت سکندر حیات خان شیربو او داسې نور زموږ د ضلعي مشران، د صوبایي مشران، د یونیټ پوهه، د فرهنګي نورو پښتنو، غیرو پښتنو، زما یقین دی چې کله د پښتو وخت راغلی، د ننګ وخت راغلی، تاسو ولاړ یې زموږ سره. ستاسو ډېره شکریا، د ټولو شکریا چې په څلورو ورځو کې زموږ دا پروګرام جوړ شو. د اتوار ورځې نه زموږ دا پروګرام پیل شو، نو مخکې دا درې څلور ورځې وې. په دې درې څلور ورځو کې دا زموږ خواري ده. زه مشر ته دا یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله زموږ داسې یو غټ لکه اوس روانه برسي ده، داسې نور غټ پروګرام وي، هغې ته به ورځې ډېرې ډېرې بډې دې نه پخې کېږي. دا هم انشاءالله خاص تنګي خلک دي. زما نور چې کوم د یونیورسټیو نه ملګري راغلي د هغوی شکریا ادا کوم. د کوم زما پارټۍ ملګري، تنظیمي ملګري د نورو یونیورسټیو. د هغې نه بعد یو درې خبرې مشر ته مخې ته ږدم. اکثر خلک وایي قومي وطن پارټۍ، ما نه اکثر خلک تپوس کوي چې تاسو ولې قومي وطن پارټۍ کې پلار په نیکه را روان یې. نو زه دا په فخر سره وایم الحمدلله چې زما په تنګي کې نه بالکل په تاثیر تنګي کې چې کوم کار هم کړی هغه قومي وطن پارټۍ کړی دی. دا تاسو ته په نظر کې دا نور خلکو ته په ډاګه را او الحمدلله زه په دې فخر کوم چې زه داسې یو لیډر ورکړی ما چې د هغه اخلاق، د هغه کارونه، د هغه نوم دا مخالفین ومني. نن سبا شکر دی زموږ څونه کارونه دي هغه دا نور څونه په دې حلقه باندې نور پارټۍ هم راغلي دي، ایل پي هم راغلي ده، نور ملګري هم دا اوس تبدیلی والا هم ختم شو، دوی هم راغلي دي. هغوی ما ته د خپل د ټولو پارټو کار وکړي، زما د پارټۍ کیسو کار ته وګوري، انشاءالله زموږ کارونه به طبیعي دي. باقي یو درې مسلې مې دي، هغه یې مشر ته एकदम خاص کر زما د تنګي مشران په 2023 کې په دې وخت کې زما په تنګي کې په بعضې محلو کې اورونه بلېږي، ګیس نشته. دا ولې؟ دا چې تاسو کله د دې کورسۍ نه کوز شوې او دا بل به موږ راغې نو هغه اوسه پورې دا څوک دی ناست دي په تنګي کې چېرته ګیس ټوټه لګېدلې ده نشته، اوسه پورې دا ستاسو نه پاتې دي. او الحمدلله په کوم کور چې تاسو ګیس ډنډۍ نه دا زما د مشر برکت دی، دا زموږ د سکندر خان برکت دی. هغې نه بعد چا یو ټوټه ګیس نه لګولې. دا ستاسو په نوټس کې چې سوی ګیس ډېره غټه مسله ده. په زموږ په اختراباد کې، په شوبله کې، داسې نور برسرزو کې ډېر محلي دي، نوې نوې آبادۍ چې کوم ځای کې شوي دي. دویم زموږ د ګورنمنټ ګرلز های سکول هغې د ایکسټنشن مسله ده، تعداد پکې ډېر زیات دی، سکول زموږ بلډینګ کم دی. دا بل درېیمه مسله چې کوم ده د 20 کلاسونه چې کوم دي زموږ د جلکو کالج چې هغه اوسه پورې هغه سټارټ نه شو. دا درې مسلې ستاسو په زما د تنګیوالو دا ما ته خپلو ملګرو، خپلو عوامو ویلي دي. دا تاسو په نوټس کې چې انشاءالله خدای دغه موقع راوسته او ډېر ژر به تاسو به ووینئ، ځکه چې په دې موږ شکریا ده خو د مشر د الیکشن یو هله ګوله شروع شوه، نو د هغې د الیکشن انشاءالله روان دی، د هغې شروعات مشر د تنګي نه وکړه. نو دا ستاسو لپاره ډېره د فخر خبره ده چې مشر شروعات د تنګي نه وکړه. د ټولو مېلمنو د بهر د پارټۍ ملګرو، د یونیورسل د تحصیل ملګرو، د تنګي ملګرو، زما د پارټۍ د تنظیم ملګرو، د یونیورسل د ټولو شکریا ادا کوم. تاسو په دونه شارټ نوټس کې راډیو موږ له عزت راکړو. انشاءالله چې څه وي دا ستاسو پارټي ده، دا زموږ ټولو په شریکه پارټي ده. والسلام.